یو څیز د بیا مونتو او مالک پیدا کېدلې ممکن نه وي نو دې څیز سره به څه کې پیسې دي یا بل یو قیمتي څیز دی یا دغه شان چې کم دی د خوراک سامان دی وغیره وغیره دا د بیا مونتو او اصل مالک چې کم دی هغه پیدا کېدل ممکن نه وي نو ته به څه کې نو ګوره اول خبره خو دا ده چې یو څیز ته بیا مونتو او تا ته د اندازې نه پته ولګېده چې دا د پلاني دی خو د هغه سره رابطه ممکن نه وه رابطه په هیڅ صورت نه جوړېدله ټیک شوله نو که دا څیز داسې وي چې دا خرابیږي د خوراک څیز دی یا بل دا څیز دی خو د هغې ټیم کم دی او هغه خرابیږي فروټ دی یا بل سره چانه پاتې شو ټیک شوله نو دغلته بیا خبره دا ده چې اول خو ته کوشش وکړه چې کم ټایم پورې دا نه خرابیږي نو ته خپل کوشش به کې هرې طریقې سره چې وي خبر به کې اشتهار به کې مختلفو ذرایعو سره او که نه تا ته پته ولګېده چې دا ټایم څونه تیریږي دا څیز ختمیږي خرابیږي او مطلب مالک زه نشم پیدا کولی نو بیا که غریب په خپل استعمالولی شي ټیک شوله او که غریب نه وستی کیږي نو بل غریب فقیر یا مسکین ته به ورکې الله به هغه ته ثوابونه اصل مالک ته ورسوي خو ګوره دلته دا مسله یاد ساته کو بیا د دې مالک پیدا شو او هغه راغی په تا پسې او تا ته ویل چې مال خپل څیز راکه نو بیا به مالک ته خپل څیز واپس کولی شي مسله دا شوه جي اوس داسې ده چې پیسې دي مونتي بل یو قیمتي څیز دی بیا مونتی دی او مالک چې کوم دی هغه مطلب خبر ما تاسو ته اول وکړه چې هغه معلوم دی خو رابطه ورسره نه کېږي نو بیا به مطلب دا دی چې ته د هغه رشته دار وګورې دوستان به وګورې تعلقدار به وګورې د هغې په واسطه باندې یا به هغوی ته دا څیز حواله کړي ټیک شوله یا به د هغوی په واسطه باندې هغه را خبر کړي خو چې دغه ټولې خبرې نه وي نو بیا مې درته خبره وکړله چې ته په خپل هم که د خوراک څیز دی خرابېږي استعمالولی شي خو چې غریب او بل غریب ته هم ورکولی شي او که نه داسې وي چې مالک نه پیدا کیږي او دا څیز د خرابېدو هم نه دی نو دا به تا باندې واجب شو دا چې ته به د دې د مالک کوشش کې دا په تا باندې لازم شو ته به اشتهار کې دې ټیم کې موبایل دی د موبایل په ذریعه باندې یا مثلا د ریډیو په ذریعه باندې یا مطلب دا دی چې مختلفو خلکو تر مختلفو طریقو سره دا ګورې کمزورې وړه خبره نه ده چې د چا څیز تا بیا مونتو لارې نه دې روچت کو او ته به بس هغه یو دوه درې کسانو ته به ووي او بیا به دا څیز ته په خپل استعمال کې راولې نه دا پتا واجب شو دا پتا ذمہواري راغله پردی حق پتا باندې راغی نو دا به ته دغه طریقې کار به وکړي چې ښه پوره اشتهار به وکړي چې تا ته پوره یقین راشي او پوره هر طرف نه تا ته دا سوچ راشي چې د دې مالک پیدا کېدل په هیڅ صورت ممکن نه دي په داسې لار مې دا څیز بیا مونتی یا داسې ځای کې چې دا غټه لار ده او دلته یا داسې خلک وو او هغه لاړه خواره شو هیڅ پته د مالک نه لګي او ته ناامیده شي د پوره اشتهار او د سوچ فکر او د کوشش نه بعد نو بیا په دغه صورت کې که پیسې دي که یا بل یو قیمتي څیز دی تی په خپله چې غریبې استعمالولی شي ځان لی اغیستی شي په خپل استعمال کې راوستی شي او که غریب نه نو بل غریب یا فقیر مسکین ته به ورکې ثوابونه به الله مالک ته ورسوي خو دا هم په هغه صورت کې چې کو مالک پیدا شو نو ګورې بیا به که هغه څیز تا استعمال کړی یا تا سره نو هغه مالک که مطالبه وکړله هغه ته به دا څیز واپس کې یا د چاله ورکړی مالک مطالبه وکړله ته به په خبره باندې پوی کې که مالک هغه ته بخو خو ښه خبره ده او که مالک هغه ته نه بخو نو بیا به مالک ته دا خپل څیز څه کولی شي دا به واپس کولی شي دا یوه ضروري مسله ده چې نن سبا په معاشره کې ډیره او ډیرو خلکو سره پیښیږي لہذا تاسو په خپله دا مسله زده کوئ او نور امت ته ورسوئ جزاکم الله